خالد ابن ولید رضی الله عنه تاسو نوم اوریدل داسې صحابي تیر شوی دی چې ټول عمر په جهادونو او په جنگونو کې تیر شوی دی د اسلام نه وړاندې چې سټه مسلمان نو جنگونه وای کول د مسلمانانو خلاف بدر ډیر زیات جنگونه کول تکړه ډیر زیات خو به هر حال بیا ورسته دا مسلمان شو نو چې مسلمان شو پیغمبر علی السلام هم دا د جنگ مشر مقرر ډیر تجربه کارو نیوزل د ایران سره د دوی مقابله و ایران فارس ورته ویل کېده موجوده ایران په دې کې یو جرنیل ډیر پهلوانو رستم په نوم باندې یادېږي رستم نو هغه سره د دې صحابه او د خالد ابن ولید مقابله و جهاد نو رستم ول خط ولګل ځکه رستم پهلوان په نوم باندې یادېږي د چې وکتل خالد ابن ولید سیده ساده مسلمانان دي اوزار ور سره نشتا سامان جنگ ور سره نشته دي داسې اسونه ور سره نشته دي افرادی قوت ور سره نشته ډېر کم دي نو هغه خط ولګل د رستم خط ولګل پاغي کې خالد ابن ولید رضی الله عنه ته ولګل داسې کار دي ځان نه ساده م جوړوا کمکل او اخیار سړی شه تا چې کم نوجوانان راوستي دا ډېر ښایسته نوجوانان دي داسې مه کوه چې سبا په دې باندې میندې بورې شي او میندې ورپسې جاړي او ښځې کونډې شي هغې ورپسې جاړي بچي یتیمانان شي او تا مثال دا مسلمانان دا ټول په غلطه دی روان کړي دي او وجني او تا مرګ طرف ته راوستي دي نو خالد ابن ولید ولا په جواب کې وی و ان معي قوم دا ما سره داسې قوم راغلي دي يحبون الموت كما يحبون الاعاجم الخمر ما سره داسې قوم راغلي دي صحابه او داس خپل ملګری ورته یادي خالد ابن ولید زکه په دین مین خلکو دا داسې قوم دي د مرګ دومره خوخی کنه لکه څنګه چې تاسو کافرانو شراب خوخوي دنیا خوخوي دي مرګ له خندا ورزي خو بهر هغه سره جهاد شو دا غنه